بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله زه یم ډاکټر جاوید اقبال خاکسار. موږ سلسله شروع کړې و د فالج په قسمونو باندې چې په هغه کې موږ په مختلفو قسمونو باندې خبرې وکړې. نن چې په کوم قسم باندې خبرې کوو نو هغه ته پیراپلیجیا ویل شي. پیراپلیجیا کوم حالت ته ویل شي؟ نو دا زمون د ملا په تیر یعنی په ملا کې داسې چوټ راز گزار اکسیډنټ او وغیرہ داسې حالت ته ویل شي چې د هغه په وجه سره زمون موټر نروس سیستم متاثر شي او د هغه په وجه سره زمون د بدن لاندې حصہ جزوی طور یا مکمل طور باندې د فالج شکل اختیار کی. داسې حالت ته پیراپلیجیا ویل شي. دا حالت عموما د چوټ درز گزار سره هم کېدی شي، موروثي هم کېدی شي، یا د ټیومر د رسولې یا د کینسر یا د اټو ایمیون ډیس آرډر د وجنه هم کېدی شي. د دې سره چې کوم زمونږ د بدن لاندې حصہ به حصہ شي دغه د یخنۍ ګرمۍ احساس او د حرکت احساس په هغه کې نه محسوسيږي. نو داسې حالت ته پیراپلیجیا ویل شي. که داسې حالت سره تاسو مخ یې نو د خپل ډاکټر سره ضرور رابطه وکړئ. د خپل صحت خیال ساتئ. جاوید اقبال خاکسار په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام.